دی. مونږ چې خبره کړې وه د نوخار د زمیندارانو هم هغه ایشو روانه ده، ډېر انتهایي ظلم دی. زه به ووایم چې دا د نوخار زمیندار پورې خندا، د خیبر پښتونخوا زمیندار پورې خندا، د خیبر پښتونخوا د معیشت او د پاکستان معیشت کې د ملا تیر کرداره د کولو والا شبه زمیندارۍ په هغې باندې خودکش حمله ده. د 2 نمبر تخمونه چې ستا په دې نوخار کې او په مردان کې او په مختلفو علاقو کې خرڅ کړي دي او د سرکاري چترۍ لاندې په زمیندارانو دا 2 نمبر سره، 2 نمبر تخم، 2 نمبر دویانې دا چې د دې چترۍ لاندې خرڅ شوي دي. نو زه یم دا د پاکستان معیشت باندې، د پاکستان په دې اګریکلچر باندې، زمیندارۍ باندې، په دې زمیندارانو باندې او د دې زمیندارانو په خاندانونو باندې دا خودکش حمله ده. نو هغه ډېر خفه دي. سبا به بیا مونږ فیلډ کې وو، مونږ غوستي وو او مونږ به دغه زمیندارانو سره ملاقاتونه هم کوو. نو هغوی خو دړکه ورکړې ده که مونږ څه لار رونه وته او د دې تخمونو ازاله ونه شوه، زمونږ د نقصاناتو ازاله ونه شوه، زمونږ هغه ټرسټ لاړو. دي اوس که حکومت ډېرې چغې ووایي نو دا دومره غټې غټې ریسرچ ادارې دا ولاړې وي جي هغه خو تباه او بربادې شو. یو طرف ته په پاکستان کې د قحط پیدا کولو کوشش و، بل طرف ته هغه ادارې چې هغه ډېر لوی یو ریسرچ کوي او دومره لوی لوی ځمکې ورته حواله شوي دي او د هغوی په ذمه باندې اګریکلچر یونیورسټیانې دي او قوم دی او ملک دی. نو د هغوی نه د خلکو هغه اعتماد بالکل ختم کړو. نو دا پاکستان باندې زما خپل سوچ مطابق دا پاکستان خودکش حمله ده.